نور چې کوم دی نو د هغه وخت څنګه د پارټۍ سره روان یو، اوس خو عمران خان صاحب هم پکې راغی. نو دا خو داسې یو مقدس او پاک سړی دی چې د ده که زه د ده مشابهت د صحابه کرامو سره وکړم نو هم زه پرې ګناهګار نشم. الحمدلله ثم الحمدلله. زه د خپل رب ډېر شکر ګزار یم چې مسلمان یې پیدا کړی ما، او بیا چې دی په دې ټیم کې زه ډېر شکر ادا کوم د خپل رب کریم چې هغه زه د یو داسې ډلې سره یو ځای کړم چې په هغې کې نیکان بزرګان ولیان خلک دي، او د هغې ټولو بزرګانو چې دی نو په سوشل میډیا باندې زه یو قسم ته نمایندګي کوم. الله پاک دی چې دی مونږ نه نور هم د دین اسلام کار واغستلی کړي، الله پاک دې مونږ نه زمونږ د خولې نه داسې الفاظو نه باسلی کړي چې الله پاک دې زمونږ نه ناراضه شي. او زه فخر کوم چې زه د علماء کرامو په دفاع کې د علماء کرامو نمایندګي په سوشل میډیا باندې کوم، او د حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب یو ادنا سپاهي یم او د هغه د قافلې یو ورکوټی مجاهد یم. ملګرو پی ټي آی والا چې څومره هم دي دا فتنې والا خلک دی، دا د عقل نه خلاص خلک دی. دغو له چې عمران خان کم شعور ورکړی دی نو هغه خرطوب دی، جهالت دی، ډمتوب دی او بدتمیزي ده. خو د دغې سره سره دا د علماء کرامو ګستاخان دي، دا د اصحاب کرامو ګستاخان دي، او دا چې دی د نبي علیه السلام په شان کې هم دغې پی ټي آی والا کلیپونه موجود دي چې دغو ګستاخیانې کړي دي. خو اوس یو سپینګیری کس دی، یو بوډا دی، توبه نعوذ بالله د عمران خان مشابهت چې دی وایي که زه د اصحابه سره وکړم نو زه به پرې ګناهګار نشم. نو داسې قسم ته بېغیرته خلک چې دی دا چېرته کې دي؟ دا دقه د عمران خان سپورټر دي، دا خره څوک دي؟ دا سره د عمران خان دقه ټول خره دقه یوه ډله ده. که الله پاک الله تبارک وتعالی تباه و برباد کي. ملګرو دا ویډیو به چې دی دومره شیر کړي چې انتظامیې ته وررسي او د دغې خلکو په خلاف اکشن واخلي. راځئ دغه بوډا سپینګیري چې کوم بکواس کړی دی نو دغه در سره لاول شریکوم، بیا پې باندې یو څو خبرې کوو. دا جرأت هم نشي کولی چې خان باچا وګټي میر فضلون وګټي، نه دا چا نشي ویلی دونه زور و. اوس خو هر سړی مخکې راځي او چې زه دغه یم د پارټۍ ورکړې یم دغه یم چا دا نشي ویلی چې دغه ممبر صاحب وګټي، دونه زور و. او دغسې موږ پسې ډېر دغه موږ ډېر عجزانان یو، او هغه وخت کې موږ باندې ډېرو خلکو دا دغه کړی و، خو په خپل عجزۍ کې موږ چا ته د چا دغه مو نه و دغه کړی، د چا د دغه له لاندې مو سر نه ټیټ کړی، او د خپلو موقفو نه اړولي شوي نه یو په یو دغه باندې. او نور چې کوم دی نو د هغه وخت نه موږ د پارټۍ سره روان یو، اوس خو عمران خان صاحب هم پکې راغی. نو دا خو داسې یو مقدس او پاک سړی دی چې د ده که زه د ده مشابهت د صحابه کرامو سره وکړم نو هم زه پرې ګناهګار نشم، ځکه چې دا ډېر پاک سړی دی او کم کارونه یې چې کړي دي نو دا ټول یې د دې ملک د مفاداتو دپاره کړي دي. استغفر الله استغفر الله. ملګرو د عمران خان مشابهت وایي توبه نعوذ بالله که زه وایي د اصحاب کرامو سره وکړم نو زه به پرې ګناهګار نشم. نو دغسې تاسو ټول پی ټي آی والا که د اصحابو په شان کې ګستاخي کوئ نو تاسو وایئ زه پرې ګناهګار نه یم. تاسو د عمران خان داسې یو توبه نعوذ بالله یو فرشته یو صحابي دغه ورله مشابهت ورکوئ. الان کې عمران خان یو که زه ووایم چې یو زینهکاره یو نشهي سړی دی نو زه پرې نه ګناهګارېږم، او تاسو په دې وایئ چې موږ نه ګناهګارېږو. چېرې د هغه مشابهت توبه نعوذ بالله د صحابو سره وکړي نو جاهله یا د علم نه لرې د عقل نه خالي او زوړ خره ته چې دی ته د داسې خر چې د هغه ناجایزه نسل په امریکا کې شوی د یو په زنا کې چې تېنې رمونې نسل شو، ته د هغه حرامي سړي د هغه د ګړی غل چې په جیل کې پروت دی چې غله یې کړې وه، ته د هغه مشابهت چې دی نو ته د چا سره کې د اصحابو سره کې توف لعنت شه په تام شو، په هغه عمران خان هم در سره لعنت شو چې څوک په پی ټي آی کې په ټولو باندې لعنت شه. تاسو لعنتیان خلک یې، تاسو په دې باندې نه ګناهګارېږئ. تاسو که ښځې ګډوئ پرې نه ګناهګارېږئ. تاسو که خپلې زنانه روباسې جلسو لوډي چوک کې ګډوئ تاسو په هغې نه ګناهګارېږئ. تاسو که د اصحابو په شان کې ګستاخي کوئ په دې نه ګناهګارېږئ. تاسو که علماء کرامو ته کنځلې کوئ د هغو پټکي ګزاروئ د هغو د ګیرو نه رانیسئ نه ګناهګارېږئ. تاسو که د انبیاو په شان کې ګستاخي کوئ نه ګناهګارېږئ. که عمران خان خر رزي خنزیر چې دی نو هغه
راپاسي او هغه د اصحابو په شان کې ګستاخي کوي لکه یو ځل چې ویلو توبه نعوذ بالله وي صحابه چې دی نو وي دا ډرپوک دي نو په هغې باندې تاسو نو ګناهګارېږئ تاسو خنزیران به په څه شي ګناهګارېږئ تاسو نوره ګناه وایسته تاسو دومره د عقل نه خلاص خلک کې او کم خلک چې د عمران خان سپورټ کوئ کم خلک چې دغسې خلکو خبرې اورئ او کینې ورته تاسو وایئ جوړ دا ته صحیح ویلې نو هغه هم خره دي او څوک چې ده ته صحیح وایي نو هغه د خنزیر نه هم پسې بیا بدتره دي دا خو زوړ خر خنزیر دی پوه شولې موږ د خپل انتظامیې نه مطالبه کوو چې زر تر زره دې دا خلک ګرفتاره کړی شي چې زمونږ مذهبي طبقه زمونږ اسلامي خلک دا په اشتعال کې را نشي ځکه چې مونږ په یو قانون هم د اصحابو کرامو په شان کې ګستاخي نه منو عمران خان یو زناکاره یو بدکرداره د ایله ملک سره چې دی د هغه اډیو کال لیک شوی دی په کلیفورنیا د امریکې یو ریاست دی په هغه کې د هغه ناجایزه لور شوی وه چې ټیریان نومې دی ټیریان دا د هغه نه ناجایزه شوې وه یو خرامونې لور چې د چانو شي آیا هغه له تاسو د اصحابو مشابهت ورکوئ توبه نعوذ بالله شرم دی پی ټي آی یو بې غیرته له پکار دی چې څومره به پی ټي آی کې د خپل ایمان باندې چې دی نو ویرېږئ او د دې فتنې نه د دغې فساد نه راووځئ الله چې دی نو در باندې به عذاب نازلوي چې څه ټیم هم عذاب راځي الله پاک دې در باندې کاڼي وورئ خو موږ دې درنه الله پاک پکې بچ کړي ځکه چې تاسو خو چې دی دا کم بکواس کوئ تاسو ته دا دین اسلام بیخي الګپ ښکاري دومره چې دی ستاسو په سترګو کې اوس حیا نشته دی دومره تاسو کې غیرت نشته دی چې تاسو اوس دغه ډله کې یو کس راپېڅېدلی چې روک شه بې غیرته بس په پارټۍ کې سیاست دې کوئ نو ته ورلوس د اصحابو سره مشابهت ورکوي هغه خو چې دی حرمونې لور شوی وه په امریکا کې دلته کې پردې لونه روباسي یو ګډی یو زینهکار او یو بدکرداره نشهیي انسان دی نو دغلته کې یو کې هم داسې اسلامي غیرت نو بې غیرت وله ملګرو ویډیو مې در سره شیر کړي او د خپل انتظامیې نه دا غوښتنه وکړئ چې دغه بې غیرته راونیسي او د اصحابو په شان کې چې کومه ګستاخي کړې شي دی ورته برابر سزا میلو شي